جی وړاندې خورې دا راته ووایه دا نن میټینګ وي د هیومن رایټس کمیشن د والاو نو په دې میټینګ کې څه فیصلې وشوې او چا ګډون کړی و او په دې هیومن رایټس سټینډینګ کمیټې لپاره میټینګ راوښته شوی و د ارمان شهید د کیس په حواله او په دې کې ګډون سیاسي پارټیانې په دې کې وي د سیاسي پارټیانو سینیټران او په دې کې د هیومن رایټس کمیټې مسره شیرین مزاري سولا او سیالیان کاکړ کمیټې مشران نور او په دې کې چې د دوی چې کوم فیصلې وکړي دغه وکړي د دوی چې کوم کردار ولري هغه په موږ له دې شي ډېر مطمئن اوسو چې د هیومن رایټ چې د خلکو چې داسې کوم کسان راغلي وو دا سینیټران چې څوک هم دلته ناست وو د هغو ښه مثبت موقف او ډېر مثبت کردار یې ولوبولی او په دې کې د هیومن رایټ کمیټې لخوا دغه جاري شوی دی چې اف آی آر زر تر زره درج کړي او موږ به دغه امید مو دی چې اف آی آر به زر تر زره درج شي او د ارمان وینې به داسې بې ځایه نه ځي خو دوی چې د سیاسي پارټیانو او بیا د هیومن رایټس لخوا چې کوم دوی مجلس کړی وي د ارمان په کې چې څرنګه ودرېد زه د دوی شکرګزاره یم او ډېر مثبت رول یې مننه خورو جی خورې دې میټینګ باره کې به لږ خبرې راته وکړي میټینګ د سټینډینګ کمیټې میټینګ دا خو یو ټول نه اهم خبره ده چې کمیټې نه موږ مننه کوو چې هغې د باندې سټینډ واخیستو د ارمان لوڼي چې یو پروفیسر یو عدم تشدد منونکی انسان چې په بې وسله د ریاست د ادارو د اړخ نه د پولیس په شکل کې ووژل شه دې کمیټې ډېر مثبت کردار په دې ولوبو چې یو خو کوم ډسکشن په دې کې کومه خبرې اترې وشوې په هغې کې دا واضحه شوه چې برسټر سیف خپل چې کله پوسټمارټم حالانکې په هغې ډېرې لوبې شوي دي مینیپولیشن شوي دی باوجود د دې هغه دې کې دا دغه چې هیماټوما چې دا د هیډ انجري چې دا د زور د جټکي اوس ټوپک بټ پې لګېدلی دی یا بل څه پې لګېدلی دی خو د تشدد د اړه شوي دي نو دا خو واضحه شوه ځکه چې که مونږ زموږ خبره نه مني خو ساینس خو مني نو ساینس دا وایي چې د سره هیډ انجري شوې ده او د هغې د وجې نه مړ شوی دی دویمه مهمه خبره چې کومه دا وه دلته په دې ټول سټینډینګ کمیټې په میټینګ کې د لورلای ډي آی جي او سپیشل سیکرټري یو طرف ته نور ټول دې خبرې سره متفق وو چې د پاکستان آئین لاندې انویسټیګیشن اول نه کېږي اف آی آر اول کېږي اف آی آر دې وشي او دا چیرمین هم ورته وایي چې اف آی آر دې وشي انویسټیګیشن د پولیس کار اول نه دی دا د کورټ ته پرېږدي چې خبره کوم اړخ ته ځي خو دا یو میاشت بلکې زه خو یم څلوېښتې رانږدې ده اوسه پورې ریاست مشینري باقاعده نوټیفای کېږي ته خلکو ته وایي چې دا شی دی بیا آن د سپاټ ځای تشدد کې یو کس پکې مرې بیا وایي چې د فیض چوالي شوه نو دا انصاف نه دی دا باقاعده یو زما په خیال چې دا یو پلان مرډر و موږ د پی ټي ایم هم دا ګڼو خو دې کې ډېرو غړو دا ومنل د سینیټر عثمان کاکړ صاحب هم او فرق الله بابر صاحب هم چې داسې ښکاري چې او داسې ده هم چې پی ټي ایم خلاف ریاست او دا قوت چیرې راپټ قوتونه چې دي په دې ریاست کې دا سرګرم دي او دا ختمول غواړي او دا یو پلان دی یو طریقه ده چې هغه په هغه اړه باندې ښي ګوره دې ریاست دا سټینډینګ کمیټي کردار نه خو موږ بلکل متفق یو چې دا ډېر ښه کار وشو دغه به هله کېږي ځکه چې فیصله دا وشوه چې اف آی آر د ټول نه اول پرایارټي باندې درج شي کله که دا اف آی آر درج شي نو موږ ته به خپله دغه ښکاره شي مخکې به نور موږ ځو المیه خو دا ده چې د څلوېښت ورځو تېرېدو نه پس هم اف آی آر لا نه دي درج شوې بل ټول اهم خبره چې د ریاست په پی ټي ایم دا ټارګېټ زه ځکه منم چې یو اړخ ده هغه د ټارګېټ کیلینګ کوي بل اړخ ته د هغې نه پس
خلکو ته د ACL کې د اچولو لیسټونه هم لیږي، هغه دړکې هم ورکوي، هغه پوسټ مارټم رپورټ هم مینیپولیټ کوي. مطلب هغې خپل پوره قوت لګولی دی. خو دا هم واضحه ده چې موږ بیا هم په دې ریاست کې د آئین او د دستور لاندې حق غواړو، ځکه موږ نن د سټینډینګ کمیټې ته کېناستو، ځکه موږ دې ته وویل چې FIR درج کړي. موږ د تشدد لار نه بلکې د عدم تشدد لار اختیار کړې ده. موږ غواړو چې ریاست د آئین او د دستور لاندې زموږ حقوق ومني او ریاست د آئین او د دستور لاندې د ارمان قاتلانو ته سزا ورکړي. مننه کور ودان.